بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مخکنا مثالنا را روانو د انفاق فی سبیل الله. الله رب العزت سمرا اجر او ثواب ورکي هغه چاله چې د الله د پاره خرج کوي. یو روپۍ خرج کړي الله په 200 باندې ورکي او د دینه زیات ورکي. خبره بدای چې انفاق فی سبیل الله چې کوي نو پای کې زبادنه بنئ، تنگول به پکې نه وي، تکلیف ورکول به نه وي، نو هغه انفاق قبلیږي. که دا څیزونه پکې نو بیا نه قبلیږي. څوک چې دا کسبونه کوي وای دا د هغه چا په شانتي دی چې مال د خلکو د ښودنې دپاره لګوي. نو څوک چې ښودنه کوي د بل دپاره، خلک مې ویني، خلک راته ښه وایي، نو د دې سړي اصل کې په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان نشتی. د هغې مثال یې ذکر کو. فمثله کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه صلدا. خویا ګټه وه، په هغې باندې خاوره پرېوته، ده پکې څه کرونده هم وکړه، ده پکې څه تخم هم واچو. ناڅاپه پې باران راغی، شبهیز هغې هر څه ویوړو، هر څه نه یې دمه کو. د دې سړي نیت ښه نه و، نیکیانې نه وې، خو دغه کارونه یې شروع کړه، د ریاکاري شروع کړه، د من او ازي شروع کړه. خرج کوي نو په دغې طریقې باندې کوي. نو چې کله ریاکاري راغله ریا چې کله راغله نو هغه خو هر څه ختموي. نو بالکل صفا خو یې ګټې په شانتې شو چې هیڅ ثواب او هیڅ نیکي نشتی. بل مثال پیش کړي دې ځای کې د هغه سړي مثال پیش کړي چې یو سړی دی نیک اعمال کوي، ایمان دی، نیک عملونه دي، د دې سره سره د انفاق فی سبیل الله هم کوي د الله د رضا دپاره. نو د ده مثال داسې دی لکه سربز مکه ده، په هغې کې باغ دی. نو چې کله ورته شبهیز باران ورسید نو خپل فصل دوچن ورکوي، او که شبهیز باران ورته ونه رسید نو د دې ځمکې هغه خپله نمیم پوره ده. مطلب دا یو سړی دی ایمان یې راوړلی، عمل صالح یې کړلی او کوي، که دی انفاق فی سبیل الله وکړي نو ثوابونه به ډېر زیات شي، دوچن به شي. او که
د انفاق فی سبیل الله اونکی نو ددا خپل کم چې ایمان د عمل صالح نور دی هغه باندې هم د پوری وته شي هغه هم د پاره پوره دی. بیا بل مثال پیش کړي د هغه چا چې اول کې خو لیکن رستو پکې ریاکاری راغله رستو پکې نیت خراب شو نو د مثال وېدا سیده لکه یو سړی د هغه باغی کجورو د انګورو د نورو فصلونو او به مخپلی د سړی ته بوډاواله ورسید د ټول دارو مدار په هغه باغ باندې پدې کې توندا هوا راغلا تیز سیلی راغلا پاغه کې وورو ناغ باغ ول ټول اوسېزو چې باغ اوس وزید د باغ نه د مشو هیڅ پاتې نشو نو وس دې چې دې نو د ګور غاړي تر رسیدلې بوډا شوه دې په خپل باندې داسې نشي کولای چې ځان له باغ دوباره ولګي اولاد هم داسې دې چې ذریه ضعفا اولاد کمزور دي اغیم سن نشي کولای مطلب دا چې اول کې د سړی ایمان وو عمل صالح وو پدې کې دتا شرک راغې بدعات پکې راغلو رسومات پکې راغلو بے دنیانی پکې راغلې د دا خپل عمل داسې وو مخکینه چې هغه کمزور وو دومره نو چې د زیت اورسي لیکن بیا هم سن سخو پدې کې چې د عقیده خراب شو نو هغه عقیده خرابېدو سره خود د عمل خراب شو وسه د مرغ خلیل وراغه چې وی قتل اس نشتی وس دې نو واپس راتلی شي او نه چې کم پوخا چې کم اعمال کړیو هغه دومره دي چې د پوری باسي په ځای کې پرې وتنو ور تلاړ جهنم تلاړ بیا ور پسې نور خبرې کوي د انفاق فی سبیل الله ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه د پاره طلب د رضا د الله وتثبیتا من انفسهم او د خپل ځان د کلکوالی د پاره د کلکوالی د خپل ځانونو خپل ځان په دې باندې کلکای کله چې یو سړی انفاق فی سبیل الله کوي نو دې په دې ایمان کې ځان کلکای په دې باندې د زړه کلکیږي زړه مضبوطیږي د الله په ورکړو باندې د عقیده کلکیږي وتثبیتا من انفسهم کم مثلی جنتن پشان د یو باغ د بربوتن په سربز مکه باندې اصحابها وابلن چې ورسید وتشبیز باران فاتت وکولها ضعفین نور کې خپل فصل لردو چن فإن لم يصبها وابل او که اون رسید وتشبیز باران فطل نا د دې خپل نمیم پورا دا یا فطل باندې هغه شبنم هغه پرخه ولم پورا دا معمولی پونی ولم پورا دا معمولی ساس کی شی ویلی ناغه ولم پورا دا ولې لاندې زمکه دغه خپل وبشتي خپل باندې هغه سربدا هغه ځان له سٹاک جمع کړل ځان پورا کړل نو فیلم یصبها وابلن کو نر سیوت شبایز باران فطل ناغه معمولی باران هم پورا ده یا هغه پرخه ولم پورا ده د شپې کله پرخه کی نا معمولی پرخه وشي نو د دقه بوټو کار پکی د سربیز مکه اغي او چې کله زمکه وچا ده ناغه تک لختی وتهونه سی بای کار نه کی والله بما تعملون بصیر الله پاس باندې تاسو کوي لیدون کړه مخکې ما وې یو سره د ایمان اشته عمل صالح اشتي دا ایمان او د عمل صالح دومره کلک او مضبوط دي
کده نور سا عملونه کې نور سکارونه کې پدې باندې دې پوری وته شي لیکن چې د پکې انفاق فی سبیل الله مو کو د غریبانو سره د یتیمانو سره د مسافر سره د غسر امدادو نه مکړه جمعات هغه کې لګیا دې خرج کړي مدرسې کې هم لګیا دې خرج کړي نو د دې سړی عملونه چې دین هغه دوچن شو کداغه خرج نه کوي فیلم یصبها وابل فطل طل مطلب یو مخکماوي مخبل نمیم پورا ده نا خپل چې د سره کم سٹاک ده هغه سٹاک ددم پورا ده هغه باندې پوری وته شي یا کده اسه معمولی س لګ ډیر سور کړه کوي ناغم د لپاره پورا دی فطل هغه پر خوندګي معمولی ور کړه کوي رام پورا دی د گزار پکی والله بما تعملون بصیر الله پاس باندې تاسو یک ویلیدون کړه آیا ود واحدکم ان تکون له جنتون آیا غواړي تاسو نه یوتن ان تکون له جنتون چې داغه د پاره دی باغ من نخیل اند کجروانا بنو دانګورو تجری من تحت الانهار چې به کې لاندې داغه نه نهرونه له فیها من کل الثمرات د پاره پدې کې د هر قسم میوه دي هر قسم میوه پکې لګول هر قسم بوټي پکې دي یا هر قسم آمدنی پکې دي واسا بهول کې برو او رسید ته بډاواله ولہو ذریۃ ضعفاء د اولاد دے کمزور ہے اولاد کمزور دے اولاد خورندو یدی خو غټندو نه دی کار نشي کولای واصابها اعصار نور سے دیتا تیز باران تیز سیلی واصابها اعصار نور سے تیز سیلی فيه نار چپائے کے وورو فاحترقت ناغ باغ ولو سیزو کذالک یبین الله دارنګ بیان الله تاسو آیات نخفل لعلکم تتفکرون د پای تاسو د فکر نه کار واخلئ خبره مخ کې وکړه یو سړی د عمل په خپل باندې داسې دي چې هغه کمزوري دي د هر څو دارو مدار یو سړی دارو مدار ټول په یو باغ باندې دی لیکن پخپل باندې دغه باغی لګولای وس داغه ته ناشته هغه خوري وز نور ترقی بګی نشي کولای نور نه باغ هغه ستېشي نه بل باغ لګولای شي نه اولاد داسې چې هغه ولا س وګټي او راوړي ورکی ولا دغه چې سلی راغلا ور باندې ور پکېو نه باغ ولو سېزو چې باغ اوسو زیدو نوس د باغ د سوزیدو نه رستو وس دې دوباره نه باغ لګولې شي نیک اولاد داسې شته چې هغه ول باغ لګیو د گزاران په جوړ شي ولار شو تبای تلال کنه دوسه دا سړی دی چې د مخې عمل کو خود د عقیده خراب شو عمل خراب شو من او ازي پکې پیدا شو ریاکاری پکې پیدا شو د مخکینه عمل داسې چې هغه کمزور او پاغي باندې پوری وته نشو او د کې چې کله دا اعمال راغله د من پکې راغی ازي پکې رالاس بادن دا پکې تنگول پکې غریبانانو دانګ ریاکاری پکې راغله شرک پکې راغی بدعت پکې راغله رسومات پکې راغله ناغه ټول اعمال بعضی چې دین هغه دغه د وجه اوس وځي کنه بعضی اعمال داسې چې هغه باید سیدونه داسی عمل خوری عمل خرابی شرک باندې عمل خرابی دانگی حسد دے حسد باندې عمل خرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل حسد په باره کې حسد چې دینو څګي یا کل الحسنات دا نیکی خوری ان الحسد یاکل الحسنات یقینا دا حسد چې دا نیکی خوري کما تاکل النار الحطب لک څنګه چې ور خشاک خوري دغه حسد د وجینا نیکی سیزل کیږي بازینو خبریم دي یو روایت کې دام راتلو یو سړي سره قرض ده بچا باندې قرض دی وس هغه ټال مټول کوي قرض نه ور کوي نو د روزانه د اعمالو نه کمې کیږي ها روزانه د اعمال کی کمې راځي یا ټال مټول کوي کنه
او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل زې فرمایل ټال مټول د غنی ا ظلم ده مطل الغنی ظلم غنی دے او لګا دے ټال مټول کې نه ظلم کوي دی باندې معامل دا ټال مټول چې دی کوي قرض نه ور کوي دیو جن خلک چې وای قرض ورکا پلاس او ګرځ بخپو بل ته وای قرض چې دی نو دا محبت کټ کوي عام مشهور خبره ده القرض مقراض المحبه قرض چې دی معنی محبت ختمي نال دغه یو سره لوځي کړل په دومره وخت کې زستا پیسې بدر کوم هغه وخت تیر شو ورپسې تیر شو ورپسې تیر شو وختونه تیریږي میاشي تیریږي کلونه تیریږي دینه ورته آل دغه اچا چې ورکړي دغه په زړه کې رو رو دغه پیدا کیږي خفغان پیدا کیږي کله کله داسي چړې ویناو کی وینا یو کړه هغه نه ور کوي جنگ وسره شروع کی محبت لاړ ختم شګر پس باندې په دغه دنیا باندې یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وزبل خبر کے ترغیب ورکے انفاق فی سبیل اللہ تنو خرچ بکے نو سبق خرچ کے نو سبق کم سبق خرچ کے بعض خلقی ناغه خرچ کې نو هغه شی خرچ چې په خپل نشي خوړای په خپل کرکه تکیږي نو هغه شی ور کوي هغه شی ور کوي چې هغه د گزارل ویني هغه ور کوي غنم دی جوار دی په دې کې هغه پښپادي ور کوي هغه شی ور کوي چې هغه په خپل باندې د خوراک نه دی دارنګ ور کوي چې هغه ور کوي چې هغه خراب شي زاده د الله په نوم باندې بازی داسې کوي ایوتن واقع لیکل یو سړی مخکې په جمعاتونو کې اخونان بو نو کیری پخ کړل نو کیری راوړ نو بازی خلک چې دا بیا بس په خبره کې خبره راو باسي نو تاسو کو دا ولې چې چلو تاسو ولې داس جمعه تراوړو هغه اصل کې وړو کې په خبره باندې نور پوي نه دروغ ویل نه شو پټه خبره چې بازي تاسو سړیو کې ورشاله کې پلار ته आवाज وکا وینا هغه وای چې هغه کور کې نشتی وته وا نه په خبره باندې نه پويږي نال دي هغه په خبره نه پوي دو صحیح نو ته دا بوله وی اصل کې دا سپیچوټه کړو نو زما مور وی چې دا وېسه دغلا جمعه ته وېسه خیراتی ورګه نو جمعه لا هغه شی راوړي مولا لا هغه شی ور کوي اخون لا هغه ور کوي د الله په لار کې هغه شی ور کوي چې خراب په خپل تکره کیږي سال دې سپیچوټه کړل دا سړی چې دا خبره واوري ته جو غوسه شو پړق ولا ورکو شي کته ارتاو شو کته چې ارتاو شو الو خیمات شو چې ما شو هغه لزو تخته کنه وس دې دغه جاړې سره په جړا شو وړکه وی جاړې وی په دې نه جاړم په پړق نه جاړم او دا لوخه چې مات شو په دې لوخي باندې و چې کور تلاش ماغه به موي اول دغه زما وړکه ورور دی هغه به میچازي پس کی کوي نو په هغه لوخي کې ورکی چې هغه د میچازو لوخه ده او هغه شی ورکی چې هغه خراب ده الله رب العزت زکوي یا ایو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم اے مومنانو خرج کوي د پاکیزه هغه نه چې تاسو ګټل لی و مما خرجنا لكم من الارض دا هغه چې موږ راوي سلیستا د بار د زمکینا نو موږ خو هغه پور نه ورکو سو به خراب شي نه خراب شي نه له ورکو ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمزوا فيه هم یو خبره کوي الله او کم یو شی چې ته په خپل حق کې اغستو ته تیار نه ناغد الله په نوم یې مور کو
دلته کې مخکې دغه به راغونډېدو مدرسه کې فیس به راغونډېدو 50 روپیو نوټ یې راوړی موږ 100 روپۍ فیس اخلو تر اوسه پورې حالات دغسې روان دي هغه 50 روپۍ راوړي 1.5 روپۍ به واپس وړي که نه مخکې یو تن سره چا یو ټوکه کړې وه پیسې وله ورکړې وې دا پیسې چې دی دا واخله دا 50,000 روپۍ دي په دې کې 1,000 روپۍ د مدرسې د چندې دپاره واله هغه 50,000 روپۍ واغستې 4,000 روپۍ وله واپس ورکړې هغه چې وکته پیسې ورسره شته نو هغه سره نورې پیسې وې وایي زما دلته کې کارونه دي او دا 1,000 روپۍ را سره نورې دي دا 1,000 روپۍ کې درالې ماته کړې جوم به ښه وکړې هغه وایي راکړه جو لسې تې هغه واغستې او 15 هغه نورې خو 15 کې 4,000 واپس کړې نو چې کله دغه وکړو سړی لاړ هغه د پیسې چې وکړه پیسې 15 روپو نوټونه چې وا کوټو نو سړی لګا 15,000 روپۍ ورکړې او سړی له تاوان ورکو 14,000 15,000 روپۍ به هات واپس کو شو وی کنه نو 14,000 روپۍ تاوان ورکو داسې کوي خلک هغه 50 روپو نوټ چې دی هغه اوس ما سره پروت دی دا سیده چې هغه په لاس کې د اغستو نه دی ښه سړی چتولی نه شي په لاس کې داسې ما یو ځای سنبالې خو دی دا پکارېږي نو دا هم چا ورکړی او هغې کې به 1.5 روپۍ واپس اغستي دا ګټه هوش وکړو ولستم بیاخذه الا ان تغمزوا فيه او نه تاسو ولا تیمموا الخبيث او قسم کوي د خبيث د ورکولو داغینا تنفقون چې خرج کوي تاسو ولستم بیاخذه او نه تاسو اغستون کې هغې لره په خپل حق کې الا ان تغمزوا فيه مگر دا چې سترګې به پټې کوي وعلموا پوښ ان الله غني حمید یقینا الله دې غني به حاجت دې استایل شوی دی یو سړی دستاو ته پیسې دي دکان قرضه ده یا سدي غوستاو ته پیسې پوری دي او ته پرې دی نه هغه ما سره نشته چې درکم دره ته پس یو پیر بل پیر تم قید کړای وخت شوه دی نو حالته کې یو شی دل درکی وایګه دا غنم را سره دي تک تور غنمي چې هغه د وړکولو نه دي هغه د استعمالو نه دي چرګان د گزارلو دي چرګان به ځان خپل رو به واغلي انور کم چې هغه تک تور شي د خو نشي غستېګا هغه نه خوري چرګان هم نه خوري وای دا که اخلي جدا والا هغه وای دا د 100 روپو دي خو ماته په سل منظور دي راګه ستانه خو خلاصم کنه الا انتم مزوفي مگر دا چې سترګې به پټ گیا سبب بیا به نه هم کنه وای چې ما خپل شی حاصل کړل او کله کله داسې وشي شهر واخلي ستانه قبضه شو ستانه ما واغس هغه دې سین ته گزار کی وځه ستانه خو ما ستانه په گزار کو الا انتم مزوفي الله رب العزت وای چې هغه شی مخرج کوو د الله په لار کې مور کو چې په خپل حق کې اغستې نشي دې باندې په بس کو آیاتونه مخکې پاتې ترجمه دوباره یا ایها الذین آمنوا ومثل الذین ينفقون دا ده کنه ومثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ام مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مال نه فی سبیل الله په لار د الله کې کم مثل حبۃ پشان د یوې دانې د انبتت 7 سنابل چراغه جي سل چې راوخه جي انبتت 7 سنابل چرا زرغون کړه وږي یا وډکی وتی غونا فی کل سنبلۃ 100 حبہ په هر وږي کې په هر تیغ کې سل دانې وي والله یضاعف لمن یشاء الله زیات ورکه زیاتې چا پاره چواړي والله واسع علیم الله دې وسط راوستون کې پوها الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي خپل مال
دا پلار دا الله کې ثم لا يتبعون ما انفقوا بیا نور پسې کې پاس پسې چې خرج کړي دي منن زبادنا ولا ازاون تکلیف لهم اجرهم عند ربهم دې لپاره اجر د دې د رب سره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبير پدی باندې او نبدی غمجن کی قول معروف خبر خيستا ومغفرة او بخنا بخشش خير من صدقه ورده د صدقین يتبوها ازا چې ور پسې کیږي پسې تکلیف والله غنی حلیم الله دې بے حاجت حلیم دې بردبار دې یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى اے مومنانو مباطلوا خپل صدقو لرا مخربوا خپل صدقو لرا پس بادنی باندې او په تکلیف ورکول باندې کلذی ينفق ماله رئاء الناس پشان د هغه سړی چې باطل خپل صدقو لرا پشان د هغه سړی چې خرابې خپل صدقو لرا څنګه د ينفق ماله خرج کوي خپل مال لرا رئاء الناس د پاره د خودنی د خلکو ولا یؤمن بالله والیوم الاخر او ایمان نه لري په الله باندې او نه پرز د اخرت فمثلو کمثل صفوان نو مثال د پشان د مثال د خوې غټې دی علیه ترابون چې باغ باندې خاوري اصحابه وابل چې ورسید وته شبیز باران فترکو سلدانو پرې خو د بالکل صفا لا يقدرون على شيء مما كسبوا دی قدرت نه لري په هغه شی باندې چې کم کسب کړل والله لا يهدي القوم الكافرين لا هدایت نه کوي قوم کافر تا ومثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي خپل مال نه ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله او تثبیتا من انفسهم د پاره د کلکوالي د خپل ځانونو کما مثل جنت بربوه پشان د سربیز مکی ده پشان د یو باغ د په سربز مکه باندې اصحابها وابل چې ورسید وته شبیز باران فاتت کلا صيفين نو ورکی خپل فصل لره دوچن فیلم یصبها وابل کو نرسی وته شبیز باران فطلنا خپل نمی ولم پورا یا فطل لغا معمولی باران ولم پورا ده پرخ ولم پورا ده والله یب ما تعملون بصیر الله پاس ما تاسو کوي لیدون کې ده ایا ود احدکم آیا غواړي یو د تاسو نه ان تکونه له جنتون چې داغه د پاره دی باغ من نخیلین د کجور او د انګورو تجری من تحت الانهار چې بهي ګلاندې داغینه نهرونه له فيها من كل الثمرات د پاره پدې کې د هر قسم میوونه واصابه الكبر او ورسه د تبډا والے ولو ذریه ضعفاء د اولاد کمزور فاصابها اعصار نو ورسه داغه ته تیز هوا فيه نار چې پاره کې ورو فاحترقت نو دا باغ ولو سيزو كذلك يبين الله دانګي بیان الله تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تتفکرون د پای تاسو د فکر نه کاروالی یا ایو الذین آمنوا المؤمنان انفقوا خرج کوي من طیبات ما کسبتم د پاکیزه هاغه نه چې تاسو کم غټلی و مما خرجنا لكم من الارض او د هاغه نه چې راخي جولې موږ تاسو د پاره د زمکینه ولا تیمموا الخبيث او قسم کوي د خبيث داغینا تنفقون چې خرج کوي ولستم بیاخذون تاسو اغستم کې هغه لره په خپل حق کې الا ان تغمزوا فيه مگر دا چې سترګي به پټي گئی وعلموا پوښ ان الله غنی حمید یقینا الله دې غنی الله دې به حاجتا الله بے پروا دې حمید استایل شوی دې استاد دې خرج الله ته ضرورت نشتی الله به حاجت دې غنی ذات ته دلته مې وې مخکې مې غنی دې الله غنی ذات ته پروا نه کوي د چا استاد مال پروا وته نشتی تا ورکړه کو ور دي نکړه الله خپل دین هغه چلی دغه سي چلی الله به د خلکو له نور سره لار جوړ کی او که ستا په لاس باندې وشي نو الله به تعالی ثواب درکې ستا به اجر وشي ثواب به دی وشي د مغفرت فیصله به دی وشي الله رب العزت ته موږ له قران او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا